بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 82. فإن قيل مقتضى كلمة لو انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. اللهم صل على حضرة سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. درس انتہائی آسان دی، اس خبر پکی نشتا وار بانی خطا کوئی. دی موزینا غرض د شارح حضرت علامہ تفتازانی رحمه اللہ بیان د یو تحقیق نحوی دی. فما قبل تقریر باندې یو اعتراض واردېږي تحت د قاعده نحویه چې مشهوره قاعده ده، او هغه دا ده چې کلمه د لو راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا خو فی زمن الماضی. اول مراد شرط واخلا، ثانی مراد جزا واخلا. په تیر زمانہ کې شرط منتفی شوی وی، داغه د وجنا جزا منتفی شوی وی. لو صد پار راضی د پاره د انتفاع د ثانی نه سم مراد دی جزا. نو لو راضی د پاره د انتفاع د جزا د وجه د انتفاع د شرط نه چې اول دی خو فی زمن الماضی. پوښ په خبره باندې نو دینه معترض ته اعتراض پیدا شو، او د اعتراض دو شق دي. سو شق دي، دو شق دي. یو دا دی چې مقصود دلته زمونږ په دې مقام کې انتفاع د تعدد د چې مونږ د تعدد د الہ انتفاع کو چې الہ کې تعدد نشتا. خبره باندې پوښولې کنه، او کداغه قاعده ته وګوري نو انتفاع د تعدد د الہ ناراضي، انتفاع د فساد راضي. قاعده سوا قاعده داوا چې د لو مفاد دادي چې په کلمه د لو سره غلا لگانو سراغ د غي د خاطر اوس به نور نازل شي، اوس به نور نازل شال ته ولاړی سیلونو ته. قاعده داوا چې لو استعمالیږي د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا خو مراد د ثانی نه جزا او د اولنا شرط. خرابې معترض وی داراغه چې مون قیدی ته وګورو نو دی کې به اول او ثانی دواړه پیدا کو دی آیت کې چې آیت ته وګورو قاعده به ورکیو چلو. لو حرف شرط دی کنه، لو کان فیهما الها لفسدتا. د انتفاع د ثانی راغله د وجه د انتفاع د اولنا. مقصود زمون څه دی چې مونږ انتفاع د تعدد دی له وګو کنه، چې قیدی تو ګورن انتفاع د تعدد دی له خورا نغل انتفاع د فساد راغی کنه. لو کان فیهما الها جمله شرطیه شو کنه، شو لفسدتا جزئیه ده کنه ده. او قاعده صدا چې انتفاع وایا د ثانی د وجه د انتفاع د اول ناراضي. نو مقصود زموږ دا و چې انتفاع د اول راغلی وي، او چې قیدی ته مکتن انتفاع د ثانی راغی چې فساد دی، یو خرابې خدا راغی. تاسو پښتو باندې پوه نه شوي، خبر اسانه و. دویم شق تراش قاعده هم دغه چلاوه چې لو راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اولنا خو فی زمن الماضی. پس کې لگا په زمن ماضی کې چې په تیر زمانه کې شرط نو جزام نو دغه د پاره له استعماليږي. عادل تزمونګه مقصود څه دی؟ انتفاع د تعدد دا مطلقاً من غیر تقییده بالزمن. پوینش لو صد پارا راضی د پاره د انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول نه په زمن الماضی
او دلته مقصود زمون څه دی انتفاع د تعدد دا مطلقاً بغیر د تقید نه په زمن سره د ازمنو ثلاثونه دو خرابیان راغی کرانغلی او د سن راغی د کلمې د لون دغه دوه خرابیان چې قیدی ته مونږ نظر واچول او دغه دوه خرابیان راغی حاصل د جواب دا دی وروره ستا خبره بالکل ماته مسلم ده کلمه د لو راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجد انتفاع د اول خود دک معنی لغوی د جتا بیان کا دغه کومه معنی ده لغوی ده یو بل معنی ده چې هغه ته معنی عرفي وای او هغه ته خطا شوی ده او معنی عرفي بیا ده چې استعمال د کلمې د لو راځي د پاره د انتفاع د اول د وجد انتفاع د ثانی نه دا اوله قاعده چې کوم لغوي ده هغه الټه کا پس دابت جوړ شي تاسو پوه شئ لغوي معنی څه ودلو لغوي استعمال چې کلمه د لو د راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجد انتفاع د اول نه او عرفي معنی څه ده بعضی عرف کې دسم استعماليږي چې کلمه د لو مستعمليږي د پاره د انتفاع د اول د وجد انتفاع د ثانی نه ولګه تاسو پوه شئ نو دغه یو تحقیق دلته دی نقل کړي او بیا دلته چې دی وی چې قلنا نعم دغه جواب د اعتراض ور کوي نو دلته دی ارخو العنان کوي خبره معترض سره منی سوی وته وی منم دا خبره ستا خبره ماته مسلم ده نو دین خدا فهمیږي چې دا کومه معنی شارح هو اغستا چې استعمال د کلمې د لو دی د پاره د انتفاع د اول من اجل انتفاع الثانی دا استعمال د کلمې د لو وایا دا خلاف د لغتم دی خلاف د عرفم دی خلاف د قیاسم دی کدی خو سره منی چې قلنا نعم او جی بالکل ستا خبره منو ستا خبره ټیک د خو سره ومن لغینه خدا فهمیږي چې دا خبره د لغت د عرف د قیاس د ټولو خلاف ده خو دې کې ستا موهشي ویلي په حواله د شرح د تلخیص چې نه دا معنا ثانی مونږه سو واغستا استعمال د کلمې د لو د پاره د انتفاع د اول د وجد انتفاع خدا مر سره وای چې من غیر تعینه بالزمن یا من غیر تعین بالزمن چې زمن د ازمنو 300 سره قید او متعین والے نه راغله نو ما درته ویل چې موهشي په حواله د شرح د تلخیص د شارح د تلخیص لیکلي چې دا دویمه معنا چې استعمال د کلمې د لو د پاره د انتفاع د اول د وجد انتفاع د ثانی نه دی دا مخالفه د قیاس نه ځان پوي کا بلکې شارح د تلخیص دام لیکلي دي چې استعمال د معنا ثانی چې هغه استعمال د کلمې د لو دی د پاره د انتفاع د اول د وجد انتفاع د ثانی نه په مقابله د اوله معنی کې قلیل الاستعمال دا خو لیکن بیا مستعمله دا خلاف القياس نه دا هغه صفاده لیکلي دي موهشي وضاحتونه کړی دي خبره باندې پوښوي کړ نو یو خدغه تاسو فکر برابر کړئ نو شارح بدا نحوی تحقیق ته اشاره کی دی موزه اعتراض بنقل کی داغي دو شق به ذکر کی بیا به جواب کی او بیا به اخر کې ابن حاجب باندې تنقید مو کی تنقید او سخت تنقید پې کوي او کته چې ابن حاجب باندې ولې تنقید کوي ویزه کده باز نو ها تورای غتاو ورېدله چې استعمال د کلمې د لو دا راځي د پاره د انتفاع د ثانی د وجد انتفاع د اول نه د پاغي باندې ابن حاجب اعتراض کړو دا نه هم حاشیه چې وګوري نو دک ذکر د شارح په ابن حاجب باندې چې کوم تعریض کړي تنقید کړي هغه ټول خبره چې کوم د غزي کې ذکر ده په دا قاعده ابن حاجب اعتراض کړي دي چې دا غلطه ده ټیک نه ده ولی وځکه شرط سبب ویخه شرط سوی سبب او جزاء تسوی مسبب
او دا خو ممکنه ده چې سبب دی یو وي اسباب دی وته خډیر وي سبب سی یو وي نه مسبب یو وي اسباب وته خډیر وي لکه رڼا راواله رڼا مسبب دی اسباب خډیر دي کله کمره کې روشندانی هغه کې سم رڼا راځي سبب د رڼا دغه وخت کې شمس دی کله کمره کې اور بل شي سپین پړک شي سبب د رڼا مسبب دی دا اوري سبب دی دا دویم سبب شو کله ورکه لایټو لګي دا دریم سبب دی الکه پیږي کنه پیږي نفي د سبب د یو سبب په انتفاع د مسبب دا خو دلالت نه کوي چې سبب ني یو سبب ني نو مسبب د منتفي شي ځکه امکان شته چې دا یو سبب نفي شو لکه نور د کمره کې دا رڼا د نور نه ده کنه ټیک د زمانم چې نور سبب د دو د رڼا دی خو کله یو سبب نفي شو نو مسبب رڼا خو نه نفي کیږي د لیټ رڼا خو شته کنه دغه د موږ ورته کتاب وایو ولکه ته پونه شوي نو انتفاع د سبب مستلزم انتفاع د مسبب لره نه دا غوي او ته وی چې دا وایا انتفاع د ثانی ده د وجه د انتفاع د اولنا چې اول نشته چې شرط دی نو ثانی نشته چې جزا ده او شرط خو سبب وي دا سبب بني نو سبب د پاره ډیر اسباب کې دي چې بل بل نو نفي د سبب مستلزم نفي د مسبب لره نه ده او انتفاع د مسبب مستلزمه وایا انتفاع د ټولو اسباب لره ده صدا لکه چې مسبب منتفی کی چې د کمره کې دا باته مړی کی او چې لکه د کمره کې رڼا نشته ني چې نوی پکې رڼا خو ټیک د نه پکې اور بل چې رڼا نور کې لیټ بل دغه سبب نشته نه پکې نور شته نو چې مسبب منتفی شي چې جزا ده انتفاع د شرط راضی ابن حاجب وای خو په انتفاع د شرط انتفاع د جزا نه راضی ځکه شرط سبب دی جزا مسبب دی د مسبب د پار اسباب کثیره ممکن دي یو بني بل بني وهل مجره وطره ولکه پوه نشولې نو دې په دغه ځکه سخت تنقید کوي او کته وی چې تنقید په ولي کوي نو دا خودم ویل کنه چې دا تا کم معنی بیان کم معترضه دا معنی لغوی د استعمال للو او معنی اصطلاحي خود د ابن حجب غوندي خودم ویل کنه چې کله کله عرف کې لو استعمالي کې د پاره د انتفاع د اول چې شرط دی هغه ورته سبب ویلو د وجه د انتفاع د ثانینا چې هغه جزاء د هغه ورته مسبب ویلو د ابن حجب د خبره خو یو د نو تنقید په ولي کوي ولکه پښتو باندې پوښوي کنه جواب بدای چې دې کې فرق دی کنه ګل بدینه فرق دا دی چې ابن حاجب د معنی لغوی نه بالکل سکوت منکر دی امنینا چې د انتفاع د شرط چاغه ورته سبب ویلو انتفاع د وایا د جزاء چاغه ورته مسبب ویلو را دي شغه بیخي انکار کولو غلطي ورته ویلو او هغه صرف انتفاع د اول د وجه د انتفاع د ثانی نه منله چې انتفاع د سبب دا د وجه د انتفاع د مسبب نه غ تعبیر کولو پوه نشو او شارح چې د په تنقید ځکه کوي ابن حاجب ته وی چې تا خوده پاکو بخ دا تسګړی وړي وي دغه قاعده چې انتفاع د ثانی د وجه د انتفاع د اول ناراضي دا صحیح ده د لغوي تعریف ده وایا د کلمې د لو د استعمال له او د غبلم سیدانو دې دواړه منی هغه یو منی نو ځکه په درت کړي دي والکه تاسو پوښوي اوس کتاب شریف ته ګوري ښا فین قیلا که اعتراض کې ویلش مقتضا کلمت لو مقتضا د کلمې د لو دادی انتفاع ثانی چې انتفاع د دویم دی راشي چې جزا ده خو په زمانه ماضی کې په سبب د انتفاع د اول چې شرط دی نو فلا یفید چې موږ دغه توکتل نو آیت کریمه خو صرف دا فایده ورکا الا الدلاله دا خو ifade نه کوي مگر د دلالت علی انتفاع الفساد ولی اول سده غو تعدد دی له دی آیت کې کنه او ثانی سده انتفاع د فساد دا. نو دی خو صرف دا فایده ورکا چې فساد منتفی کو په زمان ماضی کې
او دا منتفی شو ولی په سبب د انتفاع د تعدد د الہ کنه والکه پوه نشوي او مقصود زموږ څه دی انتفاع د تعدد د الہ دا چې دغه د منتفی شي او دلته فساد منتفی شي والکه دا تقریر بے نظیر مو کو نه قلنا نعم مونږ ورته وی چې یو خبره خو دې ټیک ده یاره حاصل ته چې سوي بحسب اصل اللغه دغه لغوي معنی اعتبار سره دغه استعمال کې دا سرازي لكن خو کله کله عرفن قد يستعمل دا کله کله استعمال ولې شي کلمه د لو للاستدلال د پاره د استدلال په انتفاع د جزاء على انتفاع الشرط چې دا شرط منتفی دی ولی حالت لیکلی بانتفاع الجزاء کنه په سبب د انتفاع د جزاء ته استدلال لسی جالک جزاء منتفی ده نو شرط منتفی دی هغه سیټ نه شروع وته وک پونه شولې او من غیر دلالت علی تعین الزمان بغیر د دلالت نه په تعین د زمان د اسمنو ثلاثونه او مثال مو ته پیش کی وخت ما نه هیر چې انتفاع د شرط راغلی د وجه د انتفاع د چانه د جزانه انتفاع د اول راغلی د وجه د انتفاع د چانه د ثانینه لکه زو وایم ښا لو کان العالم قدیما کا عالم چرته قدیم وی دا اول شو کنه لکان غیر متغیر دکی به تغییر نه راتلو خو تغییر خو پکې راځي ثانی منتفی دی لكنه لم يكن غير متغير دیکھو غیر متغیر نه دی بلکې متغیر دی تغییر خوري نو فلم يكن العالم قديما نو عالم قدیم نش نو انتفاع د اول راغه کنه چې قدم د عالم دی د وجه د سنه د انتفاع د ثانینا چې عدم تغییر دی د چا عدم تغییر د عالم منتفی دی او تغییر متحقق دی تغییر پکې راځي والکه تاسو پونه شولې والآیت آیت من هذا القبیل غد دی قبیل نه دی چې انتفاع د اول پکې راغلی دا د وجه د انتفاع د ثانینا لفسدتا دا ثانی دی او لو کان فیهما الها دا اول لی نو دا ثانی منتفی وو دا نظام د ازمکه واسمان د نظام مشاهد نه ندی وتی فساد منتفی دی نو تعدد د الہ نشتا نو تعدد څه شو منتفی شو آیت د دې قبیل نه دی وقد يشتبه نوس ابن حجر تراتوش ابن حاجب ترشته ابن حجر نه ابن حاجب هغه تراتوش او کله کله اشتباه راځي خبط راځي على بعض الاذهان په بعض ذهنونو باندې چې ابن حاجب کا دي احد الاستعمالين باخر تغیو د دوی استعمالینو په غبل سره نفیق او الخبط هغه باندې خبط راشي نغه بیا غړي وړي وي دا اشاره وي هغه ته ده کوم خبره چې ما درته وګ ټول د نهمه حشی خلاصو خارج نه خو پوښوي کنه چالک هغه سوي هغه دی اول قاعده ته غلط وي ولی ځکه هغه شرط سبب ګرځي او جزاء مو سبب ګرځي او مو سبب د پار اسباب کثیره کې دلیش لکه د مثال درنا ور کړي ولکه تاسو پونه شولې نو انتفاع د یو سبب کراغه چې تو ورته شرط وي نو انتفاع د مسبب نه راځي چې جزاء ده کې دي شنور اسباب دي ورته وي نو قاعده غلطه کنه کا او الټا راتو شو چې انتفاع د مسبب سره انتفاع د سره راځي او د سبب راځي نو بیا به ته اعتراض کولو چې د په ولې د دومره د خبط او د اشتباه نسبتونه وتوک د دوه دغه خبره خو یو یو نه ده کنه دی دواړه مونږ هغه غيونه بخین کار کولو چرته یو د تا خو دې پاکو بخ او بلا قاعده د بار نمز د کیخه القدیم تراغی دا به سبا وایو یو لو دی یو لولا دی لولا کې انتفاع د ثانی وي د وجد وجود د اولنا پښتو باندې پونه شولې ګوره ولقد همت به وهم بها په تحقیق کس کړو بیبي زلیخه یوسف علی السلام باندې وهم بها دا اوس اول لی نا انتفاع دا اولی دا وجد وجود دا ثانینا دا وقتی خطا شو پوشوی اول قیدم نرتوی مغم رتوی خیر نو هم بها دا اول شو او لولا الرعا برهان ربی دا ثانی شو نو انتفاع دا اول
د وجه د وجود د ثانی نه خبره پوه نه شوي قص کړو بي زلیخې په د باندې او د به قص کړی وی په دی باندې او که چرته نه وي دا خبره چې دلی ولیدو برهان د رب که د رب برهان نه وی لیدلې نو قص به کړی وی نو برهان د رب چې ثانی دی هغه ولیدو نو هغه اول منتفی دی قص قدرې هم نه دی کړی ولولا کې څه قاعده ده چې دلته انتفاع د اول راځي د وجه د وجود د ثانی نه ملک تاسو پوه شئ کنه یو بل مثال هم درته پیش کوم لولا علی لهلك عمر اوس دلته انتفاع د ثانی ده د وجه د وجود د اول نه ولک پونش انتفاع د ثانی ده د وجه د وجود د اول نه وجود د علی اول لیکنه او هلاکت د عمر دا ثانی دی که علی صاحب نه وي بیا با لهلك عمر لكن علي موجود فلم يهلك عمر ولکه پښتو باندې پوه نشوي وصلی الله